أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مائدہ شپگم سپارہ آیات نمبر 23 قال الرجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب قال رجلان اويل دو کسانو من الذين دهغنا يخافون جدي يريدل د اللهنا انعم الله عليهما انعام کړو الله تعالی عليهما په دې دواړو باندې ادخلوا دوی داخل شي عليهم الباب په دوی باندې د دروازې د طرفنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ او حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ او حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ وغیرہ دی فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا اللہ حکم کو چھ ورشے پا ملک شام او بیت المقدس باندی قوم عمالقہ دا غالب دی دا قابض دی لہذا دا غزمک اللہ پاک جل شنہو استاسو پا قسمت کی لکلی دا تاسو ورشه د قوم عمالقه سره جهاد وکړي نو موسی علیه السلام خپل بنی اسرائیل یعنی خپل قوم او هارون علیه السلام د ځان سره روان کړل او زیوسو په بیت المقدس او شام باندې حمله کوي د قوم عمالقه سره جهاد کوي خو چې کله دی نهر اردن چې کوم دی د پار کو او مشهور شهر اریحا ته ورسېدل نهر اردن نه پورې وتل ان د اردن چې کوم نهر دی دا غې نه پورې وتل اریحا ښار ته دا مشهور ښار دی ډېر قدیم ترین ښار دی نو دغې ښار ته ورپورې وتل نو چې کله دغه ښار ته ورپورې وتلو نو موسی علیه السلام د جاسوسۍ په طور باندې جاسوسۍ دپاره د بني اسرائیلو نه 12 سرداران منتخب کړل چې تاسو ورشئ بیت المقدس ښار ته او الته معلومات وکړئ د دې خلکو جاج پړتال وکړئ چې دا خلک څنګه دي قوت او طاقت څنګه دي اسلحه ورسره څنګه دي او دغه رنګې دا جنګیالي کوم دي کنه د دې ټول معلومات وکړئ بیا موږ ته ووایئ موسی علیه السلام 12 قبیلې 12 سرداران ولې مقرر کړل 12 سرداران په دې وجه باندې مقرر کړل چې بني اسرائیل 12 قبیلې او دا 12 قبیلې په څه بنیاد باندې دا د یعقوب علیه السلام 12 زامن یو پکې حضرت یوسف علیه السلام یو پکې بنیامین 12 زامنو د یعقوب علیه السلام نو د هر یو زوی جدا جدا خاندان او جدا جدا قبیله جوړه شوه نو دا 12 قبیلې چې د یعقوب علیه السلام د زامنو اولادو سټپ بای سټپ دسی یو سلسله د یعقوب علیه السلام د مثال د یوسف علیه السلام نه جوړه شوی و یو قبیله بل د بنیامین نه جوړه شوی و بل د بل نه جوړه شوی 12 قبیلې نو موسی علیه السلام 12 سرداران منتخب کړل چې تاسو دا 12 سرداران بلل شئ او تاسو چې کله الته کې ورسه نو د خلکو جانچ پړتال به وکړي چې دا خلک څنګه دي نو چې بیا راشن دي ته به ال نه وای مونږ ته به ال وای دي ته به څه نه وای
نو دا 12 سرداران دی چې کله لاړل هلته کې او د دغې 12 سرداران موسی علیه السلام منتخب کړل دی چې کله دغه ښار ته لاړل او ورنن وتل نو چې څنګه ورنن وتل نو یو کس هغه ونیسل 12 واړه او بوی تلل بادشاه ته پیش کړل بعض مفسرینو لیکلي دي د دې سړي نوم دی عوج بن عنق دا کس راولګېدو دا 12 واړه واغستل او بادشاه ته چې کوم دی پیش کړل بادشاه ته ویل چې دا سړي راغلی دي د جاسوسۍ دپاره موږ سره جنګ کول غواړي د عوج بن عنق ورته وویل دی موږ سره جنګ کول غواړي فیصله شروع شوه چاوي دي قتل کړي چاوي دي ووښی چاوي ګرفتار کړي خو آخره کې فیصله په دې باندې وشوله رایو د ټولو متفقه تورداره لله دا فیصله وکړله چې یاره دوی واپس خپل قوم ته ولېږئ دوی چې لړ شي او د دې زموږ د طاقت اندازه ورته ولګي نو دوی په خپله چې شمدید ګواهان دي نو دوی به موسی علیه السلام او خپل قوم بني اسرائیل ته به زموږ د طاقت اندازه ولګي او زموږ د طاقت ورته بیان کړي لہذا دوی به آینده دپاره بیا موږ طرف ته سترګې هم د جنګ په نیت نه اوچتي یعنې دوی به ویرېږي دوی به چې کوم دی مغلوبه شي دوی به ویرېږي نو د عوج بن عنق دا 12 کسان بوتلل یوازې اوس دلته کې مفسرینو ناشنا واقعات د اسرائیلیاتو نه را ذکر کړي دي تر دې پورې چې مفتي شفیع صاحب لیکلي دي چې داسې واقعات یې را نقل کړي دي د عوج بن عنق په باره کې د عوج بن عنق په باره کې داسې د اسرائیلیاتو نه داسې واقعات را نقل کړي دي چې عقلمن سړی هغه نقل کول هم چې کوم دی نه خوښوي یعنې هغه نقل کول هم ګران غواړي دا پې ګران لګي دا واقعات را نقل کړي هغه واقعات څه دي د عوج بن عنق په باره کې بعضې کسانو لیکلي دي چې د ده دنګوالی د 3333 غزو 3333 غز لیکلي دي چې دا طوفان نوح نه پاتې شوی و ځکه طوفان نوح چې کومې اوبه وې نو دا د ده علاقه پړکو پورې رسېدل علاقه پړکو پورې او یو روایت کې دا هم دي چې 10 غزه موسی او 10 غزه امسا او 10 غزه ټوپ والی نو علاقه دا پړکې ته ورسوله 10 غزه موسی علیه السلام او 10 غزه امسا او 10 غزه ټوپ وو نو 30 غز شو علاقه دا پټاک دا پړکې ته ورسوله موسی علیه السلام بیا ووجو او د ده خپه یې چې کوم دی په سمندر باندې پورې راپورې کېښودلې خلک بیا پورې وتل پل دې جوړ شو داسې قسمه واقع او یو روایت کې دا هم دي چې د عوج بن عنق د کلي نه بهر په خپل باغ کې کار کو چې دا 12 واړه ونیسل ولیدلو نو دا را منډه کړله 12 واړه ونیسل او نستوڼي کې واچول او بادشاه ته پیش کړ نو امام تفسیر ابن کثیر رحمه الله تعالی فرمایي چې د عوج بن عنق په باره کې چې کومې کیسې په اسرائیلي روایتو کې راغلي دي نو دا کیسې نه عقل مني او نه په شرع کې د دې څه جواز شته دی بلکې دا ټول کذب او افترا ده ټول دروغ دي دروغ تللی دي ځکه اسرائیلیات چې دي اسرائیلي روایات د دې حکم څه دی دا 3 قسمه روایت اسرائیلي روایت کم څه ته ویلی شي چې کم په تورات زبور انجیل د دې نه چې کم دی را نقل شي هغه منسوخ شوي دي کنه دویم به کې تحریف شوی دی يهود او نصارا به خپل خبرې شامل کړي نو کو چې د اسرائیلی روایت ته قران موافقي به موږ منو موږ اخلو کو د قران مخالفي به پریدو به موږ نه اخلو دا روایت بیا ټیک نه دی چې د قران مخالف دی حدیثان نه جوړ کړی دی او کو د قران نه موافقي نه مخالفي نو بیا به موږ چې کوم دی چپواله ورو بیا چا واغستو کو چا وانه غسو چې د قران مخالف دی به مونږ نه نو دلته کې تفسیر ابن کثیر رحم الله فرمایي امام تفسیر ابن کثیر هغه وی چې دا ټول دروغ دي البته دا قوم عمالقه چې کوم نو دا د قوم عاد نه پاتې شوی خلک ډیر پهلوانان او قران ذکر کړی چې ډیر پهلوانان خلک کجوره به 19 سره به کوم دي اوخ کړ نو دا 12 کسان د غیته پاره یو کس نیول دا ګران کار نو خدا دومره علو او دومره مبالغه چې خلکو کړل چې 3333 غزو او نستونی کې 12 کسان واچولو او موسی علیه السلام 10 غزه ټوپ وو 10 غزه چې کوم دی امساوا او 10 غزه چې کوم دی ټوپ وو 10 غزه چې کوم دی موسی علیه السلام علاقه پړکې ته ورسو دا ټول وی دروغ دي او چې وړو کې مزموال سیمه ته کیسه کوله هیڅ کافر
نو اوس ما ته پته ولګي چې دا روایت اورېدلې نو دا خبره ما ته کوله هیڅ کافر نه موسی علیه السلام ته وی چې په اوچ را پرې وزم کو پلمدا نو موسی علیه السلام ورته وی چې په اوچ را پرې وزا نو هغه پلمدا را پرې وته نو ما ورته د جیدای ورته ولې وی کوم موسی علیه السلام ورته چې په اوچ باندې لمدا باندې را پرې وزا کنه نو هغه وی چې په اوچ را پرې وزا نو د دې وجه نه موسی علیه السلام وی چې په اوچ باندې را پرې وزا ځکه داغه خبره مخالفت پکاو چې را پرې بوت نو سمندر خو لوی سمندر نو هغه دا خبر لږ غزه چې کوم موسی علیه السلام او لږ غزه امسا او لږ غزه ټوپ والی ویلاغه د پټاکه د عجیب وی الهغه د پټاکه ته ورسو بیا موسی علیه السلام قتل کړ نو دا ټول اسرایلیات دي د دې هیڅ حقیقت چې کوم دی په قران او سنت کې نشته دي ټول دروغ کیسه البته پهلوانانو چې دغه کسانی اونیسل یو کس او بویتل او دیږي کله را پرې خدل نو دیرال موسی علیه السلام ته دغه طاقت خبر وکړه نو موسی علیه السلام او فرمایل چاته وایم دا خبر دی موسی علیه السلام په خپل پیغمبر وخت خو د مخکنه وعده شي وجته ته فتح او کامیابی ملاويږي هغه باندې روب را نه گئی خو موسی علیه السلام په دې خبره او یرید کو زما قوم دا هډر نازک مزاج قوم دي کو دې ته پته ولګیدله او ټول عمر دې د غلامۍ ژوند تیر کړی دي کو دې ته پته چې دومره طاقتور قوم دي نو دې بیا jihad نگی بیا بخامخا پاتې کیږي د دې وجه موسی علیه السلام دې 12 والو ته دا هدایت وکړو چې تاسو به چرته د یو غوږ نه بل غوږ نه خبره وي لہذا د لس کسان چې کوم نو دیره اولګید خپل مرګړو ته پټ پټ خبره وکړه دو کسان دسی وو چې هغه د موسی علیه السلام خبره اومنله چې دا یونم یوشع بن نون او د بلنم قالب بن یقنا دا دوا او د دوړ د ورستو الله پیغمبري ورکړه یوشع بن نون دا د موسی او د هارون علیه السلام نو ورستو الله بیا پیغمبري ورکړه او د په سرپرستۍ کې چې کوم دی بنی اسرائیل نور قوم بیا jihad وکړو او د فلسطین او شام د علاقې بیا فتح کړل او د قالب بن نو یقنا ته کوم دی یوشع بن نون ورستو الله پاک بیا پیغمبري ورکړه نو دی چې کله رال نو خبره شروع کړلې بنی اسرائیل ورته وی چې دا موسی علیه السلام دی چې موسی علیه السلام دا خلق چې کوم دی د ان قوما جبارین دا زورور خلق دي پهلوانان خلق دي لہذا د دې سره موږ jihad نشو کولی نو دلته کې چې کوم ذکر دی قال رجلان نو دا دغه دوه کسانو چې په دوله کم دوه دی راس پاش نکو او بالکل دی خپل قوم له کوم دی ډاټګرنه ورکړه چې ورشه ور داخل شي الله وعده کړی دا صرف په دروازه باندې ور داخل شي الله فتح او کامیابی درکړي نو دا دوه کسان یوشع بن نون او دوه قالب بن یقنا نو دا دوه کسان د سیوری د موسی علیه السلام فرمانبرداری وکړه خبره اومنله قال یا موسی ان فيها قوما جبارین دی وی اے موسی چې کړه دا خبر پدې کې خور شو نو دی وی اے موسی علیه السلام ان فيها قوما جبارین په دې قوم کې هوڅ کوم دي ډیر زور دا قوم هوڅ کوم دي ډیر زور ور خلق دي وانا لن ندخلها موږ هرگز نه داخلي ګو دي خار ته حتی تر دې پوری يخرجوا منها چې دی اوزي منها د خار نه چې خپل دی اوزي فان يخرجوا کجر دوی اوتل منها د خار نه فإنا داخلون نو بشک بیا موږ داخليدون کیو د خار ته کو نیوته بیا موږ د خار ته نه داخلي چې کای دی ورته دا خبر وکړو الله سو کسانو دا خبر خور کو دی دوه پټ اوساتو قال رجلان نو اول دغه دوه کسانو یوشع بن نون او قالب بن یقنا قال رجلان نو اول دغه دوه کسانو من الذين دها کسانو نه يخافون دوی یریدل نو د سنه یریدل نو د نه دي ذکر کړي یا دی وجه نه دي ذکر کړي چې یره صرف د الله نه پکار ده ټول کائنات خالق مالک او رازق دی په هر څه باندې قبضه او قدرت دی دی وجه نه الله نه دي ذکر کړي خو يخافون دوی یریدل د الله نه دویم انعم الله انعام کړو الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې ویدل ته د الله پاک نعمت ذکر کو چې دولس واړه تلیو او دولس واړه په جسم کې پسترګو پوزار سګیو برابر وو خو دې دوه الانوی د موسی علی السلام تابعداري وکړه او دې لاسو چې کوم دې تابعداري اونکړه نو دیږي دا کوم نیک کار کړو دا نیک کار د الله انعام دی دا د الله چې کوم دې توفیق سره کیږي نو لہذا کوی سړی دینداري دې خپل دینداري باندې برید نه تا وي بلکې د الله رحم دی وګڼي انعم الله انعام کړو الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې خو بیا د انسان کوشش لپاره دخل شته دی انسان له الله د کسب اختیار ورکړي انسان به کوشش کوي الله به وجود ورکړي لکه د اختیار ورکړي دی د انسان کوشش لپاره دخل شته دی خو یو سړی دیندار دی یو لوی عالم دی یو لوی فقيه دی تهجد گزار دی نو دا دې خپل کمال نه غني د الله نعمت او د الله انعام دی وګڼي انعم الله انعام کړو الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې ادخلوا دې دواړو وی داخل شي علیهم الباب په دوی باندې د دروازې طرفنا فاذا دخلتموه نو هر کله چې تاسو داخل شئ
هو په دروازه باندې فانکم نو بشک تاسو غالبون بغالب یې کو تاسو څنګه په دروازې ته وي د دوه کسانو وي تاسو صرف د دروازې ته ور داخل شئ کنه د دروازې ته داخلې دوه سره به تاسو بدی باندې غالب شئ دغه دوه خبرې دي یو خبره ده چې دا دوه کسان هم الدتلیو نو د دې وجودونه لیدلیو خو دې جاج پړتال کړو دی په دې خبره باندې پوه شو چې اسی وجودونه غټ دي خو لپاره کې نشته دي چې صرف دې تاسو خبر وانی دی په تختی دي خلک وی غټ سړی کړي کړه نو غټ غټ دي خو لپاره کې نشته دي نو کو صرف تاسو په دروازه ور داخل شو دی خبر وورېدو چې موسی عليه السلام سره د بنی اسرائیل د لخر راغی نو دی به مخه سره تختی دي یا دا معنا ده او یا دا معنا چې د الله پاک سره وعده کړو په دې باندې کامل اعتماد دواړه احتمالات پکې کېدي شي چې الله موږ سره وعده کړی دا او صرف ور داخل شئ نو الله موږ له فتح او کامیابی راکړي فاذا دخلتموه نو هر کله تاسو داخل شئ په دروازه باندې فانکم بشک تاسو غالبون بغالب یې وعلى الله او په الله باندې فتوکلوا تاسو توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې نو د مؤمنانو لپاره توکل په الله باندې کوي توکل سمانه ده اسباب اختیارول نتیجه په الله پر خودن دي توکل ویل شي په اسباب به یقین نه کوي د اسباب نه انکار نه کوي د سینه د چې لکه کور کې د سرخه پیسې پرتی وي تبلیغ کې زما په الله توکل لې او پیسې نه رالي نه پیسې راواخله دا اسباب دي راواخله چې سوره سره دي راواخله او نتیجه په الله پر شي الله په دې دا پیسې مال کامیابی او خوشحالي نه راکړي دا بر الله راکړي خدا اسباب دی الله راکړي دا استعمالو ما نور نه دا پیسې ما کامیاب ویل شي نه مینا کما کول شي نتیجه په الله پر دي فتوکلوا وعلى الله والله باندې فتوکلوا پس تاسو توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کو چرتا سو مؤمنان یې کو مؤمنان د مؤمن شان دی په الله توکل کی په الله توکل وکئ صرف د دروازې پورې ور داخل شي په دروازه باندې یو بخپل باندې تختی قالوا دی ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام انا لن ندخلها هرگز مونږ نه داخليږو د خارتا ابدن همیشه د پاره مادامو فيها ترسو پرشید دوی په د خار کې انا لن ندخلها هرگز مونږ نه داخليږو د خارتا ابدن همیشه د پاره مادامو فيها تر کوم پرشید قوم عمالقه وی په د خار کې چې دې تر کومه پوری مونږ د خار ته داخليږو فذهب لارشا انت تو وربک او ربستا فقاتلا تاسو دواړه جنگ وکئ ان ها هنا قاعدون بشک مون دلته کې ناس خو مون بدلته کې ناس تا او رب دلال شي jihad وکئ مون دلته ناس وکړه دا جمله بنی اسرائیل استهزاء په تور باندې ویلي چې ورشه تدي ورشه او ستاره رب دلال شي jihad دی وکي نه پدې سره بیا دي کافر کېدل دا خو بیا د کفر جمله وا بیا موسی علیہ السلام دې سره په وادي تیه کې څه کول چې دعاګانې د دې لپاره کول او دویم مطلب دا دی چې دی وی چې انت وربک فقاتل انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام موږ عاجز یو تو ورشه الله به در سره مدد وکي الله به کامیاب ورستو موږ درشو نو دا خبره خو د کفر نه اوتله خو بیا په فسق کې داخله ده بیا د فاسقان دي د پیغمبر نه فرمانی وکړه د الله نه البته د کفر نه خبره او استلا کافران نشو بده باندې نو الله رب العزت ور موسی علیہ السلام سے فرمائی قال موسی علیہ السلام فرمایل رب اے رب زما انی لا املک بیشک ز مالک نیما الا نفسی و اخی مگر د خپل ځان و اخی او د خپل رور یعنی په خپل ځان کې راته ظاهری تصرف حق شته دی په خپل ځان باندې می واسطه زه تیارم jihad د پاره او په خپل رور باندې می واسطه زه تیارم د رور د پاره ما زما رور باندې می واسطه په بل ځوان می وس نشته دی نو دلته کې اعتراض راځي چې دا یوشع بن نون او قالب بن یقنا د دواړو هم د موسی علیه السلام فرمان برداری کړي و خبره منلې و نو دی ولي ونی چې په یوشع بن نون او قالب بن یقنا په دې باندې می واسطه دی دا خبره اون کړه دا زکه چې د خپل ځان خبره یقیني و او خپل رور هارون علیه السلام پیغمبر د خبر یقیني و ځکه د پیغمبر نه خطا دا معصوم وي دې د ګنا نه چې کوم دی بچ الله ساتلی دې خبره چې کوم دی یقیني و ځکه دواړه پیغمبران او دا دوه الله په دغه ټیم کې پیغمبري نو ورکړي نه موسی عليه السلام ته پته چې دې ته الله پیغمبري ورکړي دا غي خبر یقیني نه و د دې وجنه هغه په باره کې ذمہ داری وانه غستله د خپل ځان او د خپل رور په باره کې د دې وجه ذمہ داری واغستله چې خپل ځان خو خامخا پیغمبر او روري پیغمبر نو پیغمبر 100% د الله تابعداري د دې وجنه او فرمایل چې الا نفسي واخي بشکا د خپل ځان او د خپل رور
پدې مې وسته دی بل چا مې وس نشته دی ففرق پس ته فیصله وکړه ففرق بعض مفسرین وایي چې ففرق په معنا د فیصلې سره دی ففرق پس ته فرق راولا جدایي راولا بیننا په مابین زمونږ او بین القوم الفاسقین او په مابین د قوم فاسقانو کې بني اسرائیلو کې ففرق پس ته فیصله وکړه بیننا په مابین زمونږ کې و بین القوم الفاسقین او په مابین د قوم د فاسقانو کې الله پاک ته وایي الله پاک بس ما هدا کوست ډیر مینتونه مو ته خبره اونه منله بس الله بس ته فیصله وکړه هغه ته سره د شان مناسب فیصله وکړه موږ سره زمونږ د شان مناسب فیصله وکړه بس الله پاک جل شانه په وادي تیه کې گرفتار کړل سلويخ کاله او دا سوره میدانو دا تقریبا په اوګدو باندې 90 میلو او غالبا په پلانو باندې 27 یا 30 میلو دومره میدان کې 6 لاکھ کسان الله چکم دی گرفتار کړو بغیر د هتکړو نه بغیر د بیړو نه د کشن کې دروازې به سفر وکړو شپې به کم ځای ته ورسېدل سترګې به وغړېدل او به کتل نو د کم ځای نه به سفر شروع کړو اک ځای کې نو دې سره الله د دې د عمل ځکه دې خبره کړو ان ها هنا قاعدون بس موږ دلته ناس خيو الله بس دغه ناس سزا بدل درکو موږ دلته په پاتې نه به کم دی به تتلی شي نه خپل واپس خار ته مصر تتلی شي او نه به شام او بیت المقدس تتلی شي بس سلوخ قال الله پاک دغه نظر بن اوساتل او دا من او سلوا او دولس چینه او د سوري انتظام او دغه رنګ دا کم د شپې به ته لیټ ولګېدو د څومره انعامات چې ته الله ورکول نو دا الله پاک د حضرت موسی او د حضرت هارون علیهم السلام د برکت توجه ته ورکړه ځکه هغه دعا کړې وه چې ففرق بیننا فیصله وکړه په مابین زمونږ او بین القوم الفاسقین او زما د قوم د فاسقانو په منځ کې الله زمونږ سره زمونږ مناسب فیصله معامله وکړه د دې سره د دې مناسب نو دې ته چې دا څومره انعامات ورکړي شوي دي دا الله د حضرت موسی او د حضرت هارون علیه السلام د وجه ورکړي چې دوی سره هم په دغه وادي کې موجود قال الله تعالی فرمایل فانها پس نو بشکا د ازمکه چې کومه ده د شام او د بیت المقدس ته محرمه حرام کړل شوی ده علیهم په دوی باندې 40 سنه سلويخ کالا یتیهون دوی به ګرځي پریشان حیران او پریشان یتیهون دا د تیه نه ماخوذ دی او تیخ حیران او پریشان تی ویل شي حیران نو وادي تیه ته اومځه تیه وی چې په دغه میدان کې دی حیران او پریشان ګرځیدل دې وجه نه دغه میدان ته میدان تیه وی یا وته وادي تیه وی په دې کې دی حیران او پریشان ګرځیدل 40 سنه سلويخ کالا یتیهون دوی به ګرځي حیران او پریشان فل ارض بزمګه فلا تاسا تمخ پکېګا اے موسی علیہ السلام علی القوم الفاسقین په دې قوم فاسقانو باندې الله دې ته مخ پکېګا دغه موسی علیہ السلام چې الله بوله لګه سزا ورګي او الله فرمایي چې سلويخ تو کالو د پاره به لازمه حرام کړل شو سلويخ کالا ودی دلته نظر بندي موسی علیہ السلام خفشو نو الله تو فرمایي ته مخ پکېګا او بعض مفسرین وی چې د هر پیغمبر په ځړه کې د امت لپاره غم او فکری او په امت باندې ډېر بېکچه خپکیږي دا فطرتي تور الله پاک پیغمبر کې دا خاصیت اچولی وي چې د خپل امت باندې بېکچه خپکیږي نو بیا موسی علیه السلام امت بنی اسرائیل بیا به خپکېدو نو الله تو فرمایل چې فلا تاسا پس تم خپکیږي علی القوم الفاسقین په دې قوم فاسقان باندې دا فاسق قوم دی او دې سره الله ډېر نیکي کړي دي او ډېر نعمتونه ول ورکړي خدا فاسقان دي دې سره هم د قشنت معاملات پکار د لحاظه ته بدی باندې مخفقېږي سلويخ کال پورې دین نظر بندو سلويخ کال پس بعضی مفسرین وایي چې د دې د زوړ نسل مکمل ختم شو یو بګي باقی نشو نوې نسل راغی د سلويخ کالونه چا چې واده ماته کړو دغه یو پاتې نشو بیا الله یوشع بن نون علیه السلام د پیغمبري ورکړه د ډومبه د حضرت موسی علیه السلام خادمو او دی واقعیا کوم د نوم راغی روسو د الله پیغمبري ورکړه د بسر پرسته کې بیا د نوې نسل جهاد وکړو هغه د الله فتح او کامیابی ورکړه دا قوم عمالقه سه قطر کله سه اوسغلول او فلسطین او شام بیت المقدس د غټول علاقې بیا دوی فتح کړی د الله پاک ورکړه الله خپل وعده پورا کړل او بعض مفسرین ویني چې په دغه سلويختو په دې شپږلو کسانو کې سلک کسان باقی سوګي باقی او سوګي نو باقی اختلاف دی او به هر حال بیا ورستو کشران رال او دغه د وجن الله پاک جل شانه دغه علاقې فتح کړل قال رجلان او فرمایل دغه دوه کسانو من الذين دها کساننا رجلان دوه کسانو من الذين دها کساننا يخافون جدوی يردل د اللهنا انعم الله
انعام کړو الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې ادخلوا دی ترغیب ورکو دی قوم ته چې ادخلوا تاسو داخل شئ علیهم الباب په دې خلکو باندې د دروازې د طرف نه فاذا دخلتموه بیا هر کله تاسو داخل شئ په دوی باندې د دروازې د طرفه فانکم نبشک تاسو غالبون بغالب یې وعلى الله والله باندې فتوکلوا تاسو توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کو تاسو مؤمنان یې قالوا بأول یا موسی علیہ السلام انا لن ندخلها من هرگز نداخلی گو دی خارتا ابدا ہمیشہ دبارا ما دامو فیها ترکوم پوری چی دا قوم عمالا قوی پا دی خار کی فذهب لالش انت تو وربکا او ربستا فقاتلا تاسو جہاد اکے انا ہا ہنا قاعدون بیشکا من امدل تپاتی کی دن کیو قال موسیٰ علیہ السلام عرض کو رب اے رب زما انی لا املکو بیشک زما لک نیما الا نفسی مگر د خپل نفس مالک ما د خپل ځان مالک ما و اخی او د خپل رور د هغه ذمہ دار یم د هغه مالک یم ففرق پس فرق را ولا تجدئی را ولا ففرق پس فیصلہ او کا بیننا بما بین زمونگی و بین القوم الفاسقین او ما بین د قوم د فاسقانو کی قال اللہ فرمائل فإنها پس نو بیشک دا زمکا محرمتن حرام اکڑلے شو علیہم پدوی باندی 40 سنتن سلویخ کالا یتیہون دوی بہر حیران و پریشان گرزی فی الارض پس مکا گے فلا تأسا پس تمخفگی علی القوم الفاسقین بقوم دا فاسقانو باندی قال رجلانی اوے دو کسانو من الذین دہا کسانونا یخافونا دہا کمو کسانونا کم جی تلیو دولس کسان سرداران تلیو د جاسوسۍ دپاره د دې نه دوو کسان ووي یخافونه چې دوی یریدل د الله تعالی نه انعم الله انعام کړی الله تعالی علیهما په دې دواړو باندې ادخلوا دوی وویل د خپل قوم ته ادخلوا تاسو داخل شئ علیهم په دې قوم عمالقه باندې په دوی باندې الباب د دروازې د طرف نه فاذا دخلتموه نو هر کله تاسو داخل شئ په دروازه باندې فانکم غالبون بشک تاسو به غالب یې وعلى الله فتوکلوا او الله باندې تاسو توکل وکئ ان کنتم مؤمنین کو ير تاسو مؤمنان یې قالوا دوی اویل دی قوم اویل یا موسی علیہ السلام انا لن ندخلها هرگز موږ نه داخلي ګو دی خار ته ابدا همیشه د بار ما دامو فيها تر کوم پوری چې دوی وی په دې هار کې فذهب انت وربک پس لال شته او ربستا فقاتل تاسو دواړه جهاد وکئ انا ها هنا قاعدون بشک موږ امدل تکفاتی کېدون کیو قال موسی علیہ السلام عرض کو رب انی لا املک اے رب زما زه مالک نیما الا نفسی مگر د خپل ځان اختیار می دی و اخی او د خپل رور اختیار می دی ففرق بیننا پس فیصلہ ہوگی بما بین زمونگی و بین القوم الفاسقین او بما بین د قوم فاسقانو کی قال اللہ فرمائل فإنها نو بیشک د ازمکا د بیت المقدس او د شام د ازمکا محرمت حرام اکل شو علیہم بدوی باندې بدی بنی اسرائیل باندې 40 سنتن سلویخ کالا یتیہون دوی بحیران و پریشان گرزی فی الارض بس مکا کے فلا تأسا پس تمخفگی گا علی القوم الفاسقین بقوم د فاسقانو باندې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا رحمن